یو انسان دی هغه کاروبار کوي، سوداګري کوي، نو بیا هغه ته پکار دا دی چې دی په خپل کاروبار کې رښتیا یایي. یو دویمه دا ده په د خپل کاروبار کې د الله نه وډار سي. په کم کاروبار کې چې وده ته منافع ملاوه شي، که چېرته په ده زکات لازمي نو زکات ادا کوي، له غریبانو، یتیمانو، مسکینانو، محتاجانو سره د امداد کوي. ځکه اسلام موږ او تاسې ته د همدردۍ درس راکوي چې له یو بل سره تاسې غمخوار اساس ته. عبدالحمید بن محمود مغولي دا واقعه عبرت کې دنیا یو کتاب دی هغه رااخستی ده. دی وایي زه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مجلس کې حاضر شوم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مجلس به لګېده لکه څرنګه زموږ ستاسې محفل وي، درس و تدریس روان وي، نو سیک ناسیکانه وي. نو دی وایي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خدمت ته زه حاضر شوم. نو په دا مجلس کې یو څو کسان راغلل او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سپه او ورته وویل موږ خو د حج په اراده راوتلي یو، د حج د سفر نیت مو دی، خو چې کله موږ ذات الصفا د یو ځای نوم دی هلته ورسېدلو، نو هلته زموږ یو ملګری، زموږ یو همسفر له موږ څخه رخصت سو، یعنې وفات سو. بیا هغه دپاره موږ د کفن نه علاوه چې نور کم اسباب پکار راشي د مرده دپاره هغه موږ ټول تیار کړم. بیا چې کله د هغه د قبر د کیندلو مو کراله او موږ د هغه دپاره قبر کین، نو چې کله موږ د قبر کیندل شروع که، نو هلته په دغه قبر کې یو اژدها راووت، یو تور مار و، یو مضبوط راووت. چې کله موږ د هغه په څنګ په ګاونډ کې یو بل خاک وکین، نو بیا دغه اژدها واپس په دغه قبر کې موجوده سو. نو موږ حیران شوو. نو دا کسان ورته وایي چې موږ اوس ستا خدمت ته رالو، اوس له دغه مرده سره څه وکړو؟ یعنی که یو قبر مو وکین هلته اژدها پیدا سو، نو موږ دغه مرده سره څه چل وکړو؟ نو دا کس وایي چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې دا اژدها د دغه سړي بد عمل دی چې د کم دی عادتي و، عادت یې و او ده به دا بد عمل کاوه، نو دا به د ده سره په قبر کې ملګری وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل قسم به ده په الله وي که چېرته تاسې د دغه کس دپاره دا ټوله ځمکه د دنیا ورته وکنداسته قبر ځینې جوړ کړئ، نو په هر ځای کې به د اژدها تاسې میندوئ، دا به بس له ده سره په دغه قبر کې وي. نو چې په کم ځای باندې قبر وکین، نو هلته دا سړی دفن کوي. نو دوی وایي چې موږ کله دا کس دفن کړ، موږ ولاړو، حج مو وکړ، واپسې کې بیا په دغه کلي باندې راتلو، بیا هم د دغه ملګري د کوروالې نه پوښتنه وکړه، په کور کې پوښتنه وکړه چې ستا دغه خاوند څه عمل کاوه؟ نو هغو راته وویل چې زما خاوند سوداګر و، بازار کې دکان و، نو غله یې خرڅوله. نو چې کله به ده غله خرڅوله، نو ده به له دې غلې له بورۍ زاخم د ځان دپاره خپله حصه جلا که، یعنې 2 کیلو 3 کیلو څورې به زموږ ضرورت وه دا به ده را جلا که، دا به یې له ځان سره سټور که. بیا به یې د هغې غلې په ځای باندې پروړه ور واچوله، نو هغه ګند به یې ور واچاوه، هغه به یې پکښې کښېښو. نو زما خاوند دغه کار کاوه، نو هغه پروړه چې قیمت نه لري هغه به یې د غنمو په قیمت خرڅوله، او کېدلی سي الله تبارک وتعالی د دغه عمل له وجې څخه له ده سره دا معامله وکړه. نو موږ او تاسې د ودې ته سوچ وکړو چې دا موږ او تاسې کم کاروبار کوو، کم تجارت کوو، آیا په دې کې و بل ته نفع رسوو که نقصان؟ ځان ته فایده رسوو که بل ته فایده رسوو؟ ځان ته نقصان ورکوو که بل ته نقصان ورکوو؟ نو څورې هم سي کاروبارونه دي، که چای د عطرو کاروبار دی، که چای ځناورو کاروبار دی، که چای د کاشت کاروبار دی، که چای د ځمکې زراعت دی، چې کم کاروبار هم کواسته په هغې کې اخلاص پیدا کوي، د الله دپاره یې کوئ، نو الله تبارک وتعالی به په کاروبار کې برکت رچوي. ګوره دغه انسان نور بد عمل نه دی کړی، صرف دا بد عمل یې کاوه چې ده کله هم دغه کاروبار کاوه، په دغه کاروبار کې په دغه غلق شي د ملاوټ کاوه، نو د ملاوټ له وجې الله تبارک وتعالی د دغه انسان په قبر کې د ده دپاره اژدها مقرر کړ. نو موږ تاسې د سوچ وکړو چې آیا موږ خو داسې اعمال نه کوو، داسې کارونه نه کوو؟ نو باید سوچ کول پکار دی چې الله تبارک وتعالی تا ته دا عقل درکړی دی، شعور یې درکړی دی، نو په دې سره تمیز کوه چې ستا تلک د الله و خواته دی، ستا درېدا و الله ته ده، نو د الله په مخ کې به د هر شي حساب او جواب ورکوي.